السلام علیکم ګران کتونکو عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. دا وخت د کانجو ټاونشپ چې کوم ګراوند دی په هغې کې د لایسنس لپاره تاسو کیدای شئ چې په ګڼ شمېر تعداد خلک راغلی دی او دلته یې خپله ټرایي ورکوي. څه کسان پاس شو او څه کسان چې کوم دی هغه ټرایي فیل کړه. خو چونکې ځان قانون طرف ته جوړول لازمي دي او لایسنس اخیستل هم پکار دي. نو د خلکو سره به خبرې اترې کوو چې هغو په دې حواله څه سوی او خاص کر بیا ډي ایس پي امرزیب صاحب چې هغه څه هدایت ورکوي خلکو ته. نو دا څه جلکیانې به تاسو سره شریک کوو دا له څوک چې ټرای ورکوي او خبرې اترې به هم شریک کوو. زموږ سره اوسئ. حاصل غواړئ تاسو ټرای ورکړه؟ بالکل جی او ډېر په ښکلې طریقه سره دیو ارینجمنټ کړی دی او ډېر په فیر طریقې سره دلته کې ښه ټیسټ کېږي ښه باقاعده او ټرای پاس شو. بس انشاءالله اوس به موږ لایسنس والو او د پولیس او د دې ټریفک د ادارې ډېره مننه کوو. دی پاس شو؟ دغه ونیز چانس موږ ورکوو. ښه جي ټیک. راشه خانه راشه پاس شوې ښه. بیا به 1020 روپۍ ځانه په دفتر کې جمع کړې که نه په بینک کې ښه. لایسنس به دې نوم دې څه دی ملګری د کوم ځای؟ اخونکي ټرای دې ورکړه نو څنګه پاس شوه؟ د افسرانې بالا طرفه دا ټرای مقرر شوې ده چې د انچارج او باچا طرفه نه ایس پي صاحب دی هغه یو کمیټي جوړه کړې ده چې په هغې کمیټۍ کې زه په خپله ممبر یم او یو ورسره انسپکټر دی او دا دوه کلرکان دي دا مخامخ ملګري ټول ولري. نو په هفته کې زموږ درې ټرای دا د عوامو د سهولت لپاره درې راکړې دوه دلته موږ په سوات کې او یو په مټه اپر سوات کې او دا باقاعده کم ملګري چې ټرای له راشي نو هغو ته موږ اوله هدایت وکړو چې یاره تاسو به ډرایوینګ په دې طریقه به کوئ او شیشه به استعمالوئ او ډېر په ښه طریقه باندې موږ ورته هغه دغه وکړو بیان وکړو کوم چې په ډرایوینګ سکول کې ویلی کېږي د ساین بورډونه هم خبر کړو د ټرافیک د احکاماتو کم دغه چې د هغې رول د هغې هغه خبر کړو. بیا باقاعده خپل نمبر باندې راځي او ټرای ورکوي. نو ټرای زموږ دوه طرفه ده یو په ریورس باندې ځي چې په ریورس باندې لاړ شي نو دغه یو دغه شوه بیا په فرنټ باندې په مخه چې ځي نو هغه دویمه ټرای شوه. زما نوم عزیز الرحمن دی ملکن ډیویژن انفارمیشن سیکرټري یم پاکستان تحریک انصاف. ډېره خوشحالي خبره ده چې زموږ نوجوانان راځي ټرای ورکوي موږ ګورو ډېر پکې پاس کېږي هم که یو کس نن پکې فیل هم شي نو دا هم هېڅ خبره نه ده په راروان ټرای کې به انشاءالله پاس شي. دا یو ډېر ښه اقدام دی چې یو سړی راشي او ټرای وکړي. ډي ایس پي صاحب هم راغلی دی د هغه ټیم دی او ښه مطلب دی کوآپریشن کوي ځکه چې تاسو پته ده چې زموږ نوجوانان ټرای مرایي او دې لایسنس او دې غاړې ته اکثر نه ځي نو اکثر ته اکسیډنټ وشي د سپیډ کوشش کوي جانونه قیمتي جانونه پکې ضایع کېږي. نو دا یو ډېر ښه اقدام دی چې زموږ نوجوانان راځي ځکه چې د سوات او بلکې د KPK ټریفک پولیس چې دي د چې کم عمره کسان دي د هغو سره بالکل کوآپریشن نه کوي ځکه هغو ته پته ده چې دا چې دې سره لایسنس نه وي د دې خپل قیمتي جان هم ضایع کیدی شي د بل هم ضایع کولی شي. نو په دې وجه باندې دا کسان مجبوره شوي دي چې هر وخت هغو پرچې هم ورکوي ځکه چې دا غیر قانوني ناسي نو هغو راځي او د لایسنس جوړولو کوشش کوي. نو زما په خیال باندې دا ډېر ښه خوشاینده خبره ده.
دا پیره پیسې موږ چې ټولې تکړه السلام علیکم څنګه چلېرو نوم دې څه دی خانواب ټرای دی پاس کړه سوال غواړي لیسنس میلاو شو ځان د قانون طرف ته جوړ کو لګا او اولنې پیر دی کنه هاي مخکې پیل کړو ښه اوس وته کنه څه ما ولې موشن برابر و دا ډېر مهرباني